السلام علیکم. تاسو ګورئ پښتون ډیجیټل. زیم شیراز احمد شرازي. دی وخت کې زه وانا کیډټ کالج کې موجود یم چېرته کې چې په 10 نومبر باندې دلته کې سټوډنټان یو حمله کړی شوي وو. یو سوسایډ اټیک چې کوم دی هغه د وانا کیډټ کالج په ګیټ باندې شوی و. زه هغه ګیټ کې موجود یم او د دغه اټیک نه پس د ګیټ صورتحال دی هغه به تاسو ته ښایم. دا بالکل هغه مین ګیټ دی د وانا کیډټ کالج کوم باندې چې سوسایډ چې کوم دلته کې خودکش راغلی و، خودکش بمبار راغلی و، هغه لخوا په دې ګیټ باندې چې کوم دی خودکش حمله وکړې شوه. د هغې نه پس بهر چې کوم دلته کې رکشې موجودې وي، کوم د عام خلکو سامان موجود و، هغې ته هم نقصان ورسېد. دغه شان تاسو کتلی شئ چې په دې دیوالونو باندې اوس هم د هغه حملې، د هغه خودکش حملې نشانات، د هغه خودکش حملې نښې چې کوم دي هغه موجود دي. دیوالونه کنډې کپړ پراته دي. دغه شانتې په دې باندې چې کوم ګیټ له پاسه چې کوم نورې وسپنې وي، جنګلې لګېدلې شوي وي، هغه هم دا مهال په مین چې کوم لاندې د مین ګیټ هلته کې پراته دي. او تاسو کولای شئ چې قدرمنو ښو کتونکو د وانا کیډټ کالج دغه ګیټ ته څومره نقصان رسولی شوی دی. د خودکش بمبار دا کوشش و چې هغه دې کالج ته دننه لاړ شي، دننه چې کوم سټوډنټان موجود دي هغوی ته نقصان ورسوي. خو له بده مرغه زه به ووایم چې د خوشقسمتۍ نه هغه خودکش بمبار چې کوم دی هغه دننه لا نه وړو. له بده مرغه هغه دلته کې ځان چې کوم دی والوځو او نور چې د هغه چې کوم څلور ملګري وو هغه په دغه لاره باندې کالج ته دننه لاړل. 5 بجې یوې نه واخله تر بلې ورځې شپې 12 بجو پورې اپریشن چې کوم دی هغه روان و. د پاک فوج لخوا د کامیاب اپریشن نه پس څومره هم چې دلته کې یرغمال سټوډنټان وو هغه بازیاب کړی شو. یعنې دا د پاک فوج یو ډېر زه به ووایم چې کامیاب اپریشن و چې کوم کې نه صرف سټوډنټانو ته څه قسم نقصان ورسېده، نه فیکلټي ممبرز ته څه نقصان ورسېده. په کامیابۍ سره دغه اپریشن چې کوم دی هغه وشو. سټوډنټان یې مکمل سټوډنټان چې کوم دي هغه هغوی بازیاب کړو. کوم چې تر هغې دلته کې راغلي وو، کوم چې د بدنس راغلي وو، لکه څنګه چې د آرمي پبلک سکولز ته رهي شوي وو، هم هغه شان پلانینګ کړی شوی وو. خو د هغوی چې کوم دی په دغه پلانینګ کې کامیاب نه شول. تر هغې چې کوم دی هغې جهنم واصل کړه. پاک فوج یو ډېر مهم کردار چې کوم دی هغه ولوبو او دغه حفاظت سره څومره هم چې سټوډنټان په دې کالج کې موجود وو هغه یې دغه کالج نه بهر ووتلو. دغه اپریشن چې کوم دی هغه کامیاب شو. قدرمنو ښو کتونکو دا د هغه وانا کیډټ کالج ګیټ دی او دننه به موږ ځو. کوم چې دلته کې ځای خلک دی، د دې چې کوم ملکان دي، دغه شانتې دلته کې چې کوم سټوډنټان په دې کالج کې موجود وو، بیا چې کوم فیکلټي ممبرز دي هغوی سره به هم خبرې تېرې کوو چې په دغه غرض باندې هغوی څه وکتل، سټوډنټان چې کوم دي هغوی څنګه ځان محفوظ کړو، دغه تر هغې چې دننه شتل د هغوی څه وینا وه، دغه ټولې خبرې به د ځای اوسېدونکو، سټوډنټانو او د فیکلټي ممبر سره کوو. زموږ سره اوسئ. جی قدرمنو ښو کتونکو، دې وخت کې زه په وانا کیډټ کالج کې د پرنسپل په هغه روم کې موجود یم. تاسو کولای شئ چې دا روم بالکل ډسټرای شوی دی. دا د وانا کیډټ کالج د پرنسپل هغه روم دی چې پرنسپل صاحب دلته کښېني. ما سره د دغه کالج پرنسپل کرنل محمد عثمان صاحب موجود تھے. هغوی سره به خبرې تېرې کوو. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. مجھے بتائیے گا ایکچولی کیا ہوا تھا اس دن اور جب یہ سب کچھ یہاں پر ہوا؟ 10 نومبر کی شام کو یہ ہوا تھا. تقریباً 5 بجے کا ٹائم تھا اور گیٹ کے اوپر ایک بلاسٹ ہوا تھا جو کہ بہت بڑا بلاسٹ تھا. اور یہ جو آپ ڈسٹریکشن بھی ابھی آپ کو ادھر نظر آ رہی ہے، یہ اس بلاسٹ کا افیکٹ ہے. اس ٹائم کے پر جو کیڈٹس تھے وہ شام کی ایکٹیویٹی میں انوالو تھے اور اسی بلڈنگ کے پچھلی سائڈ پہ جو ڈرل سکوئر ہے اس کے اندر ڈرل کر رہے تھے. جیسے یہ بلاسٹ ہوا اس کے بعد ان کیڈٹس نے اور ان کے اساتذہ نے اور ان کے ساتھ جتنے میرے کالج کے امپلائیز تھے انہوں نے اپنے آپ کو ہاؤسز کے اندر وہ لے گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ہاؤسز کے حد تک محدود کر دیا. اس کے بعد تقریباً 18 سے 19 گھنٹے انہوں نے بغیر کھائے پیے سردی کے اندر زمین کے اوپر گزارے. 18 سے 19 گھنٹوں کے بعد ان کی ایویکویشن پروسیس سٹارٹ ہوا. ایویکویشن کے دوران جب وہ یہاں سے ان کو لے کے جایا جا رہا تھا اس وقت مجھے اپنے کیڈٹس پہ بہت فخر ہوا کہ وہ ہنستے ہوئے جا رہے. سر کیا جذبات تھے جب تمام تر جو طلبہ ہے ان کو ریکور کر لیا گیا، ان سے جب آپ کی بات ہوئی تو ان کا کیا کہنا تھا؟ جب میں طلباء کے ساتھ میرا رابطہ شروع میں نہیں ہو رہا تھا اور وہ انہیں محصور ہوئے تھے، اس وقت مجھے فکر تھی کہ ان کے ذہن کے اوپر کافی اثرات آ رہے ہوں گے اس تمام واقعے کے. لیکن یقین کریں جب میں نے ان سے ایویکویشن کے بعد ملاقات کی تو میرے طلباء کا مورال مجھ سے بھی زیادہ بلند تھا.
اور انہوں نے میرے مورال کے اندر بھی اضافہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس کو بھی حوصلہ ہوا کہ تمام طلباء بالکل خیریت کے ساتھ کالج سے ان کو ایویکویٹ کر لیا گیا، اور یہ چیز میرے لیے قابل فخر ہے۔ سر فتنہ الخارج ظاہری بات ہے ایک فتنہ ہے، اور اس طرح جو نہتے معصوم شہری ہے ان کو نشانہ بناتے ہیں، اب کیا آپ کے جذبات ہیں ان کے حوالے سے، اور کب تک جنگائیں گے؟ فتنہ الخوارج جو بھی کاروائی کرتے ہیں وہ بزدلانہ کاروائی ہے، وہ کوئی نارمل انسان بچوں کے ساتھ لڑنے نہیں آئے گا، یہ بدبخت لوگ ہی ہیں جو کہ بچوں کے ساتھ لڑنے آتے ہیں، یہ کافرانہ عمل ہے ان کا۔ اگر ان کے اتنے اچھے ارادے ہیں تو آ کے ہم سے لڑ لیتے، ہمیشہ بچوں کے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایک APS کے بعد دوبارہ نہیں ہوگا اس ملک میں، اور یہی میرے فتنہ الخوارج کو بھی پیغام ہے کہ جتنی مرضی کوشش کر لیں اب وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تھینک یو سو مچ کرنل مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، دا دی کالج پرنسپل خطرمندو کو تو دا اغه کالج پرنسپل آفس ته چرته چې اوس هم کتابونه دغه شان په فرش باندې پراته دي، دا کتابونو به حرمت چې کوم دغه دلته کیږي دغه شان د پرنسپل سی پوسه تاسو د شی دلته نور چې کوم سامان دی شیشې مشي هغه دغه شان التاو پاتې شوی دي، دا د گیټ باندې دماکې نه پس د حالات دلته کې چې کوم دی هغه تاسو ګورئ چې کله چې دغه ټیررسټ کله چې دغه خودکش بمبار په دې ګیټ باندې خودکش حمله وکړه، د هغې نه پس دغه دومره سیویر حمله وه چې د پرنسپل صاحب چې کوم آفس دی هغې ته هم ډېر زیات نقصان ورسېدو، د هغې نه پس څلور چې کوم دغه ملګري وو هغه دغه شانتې بیا لاړل، او په دغه بلډینګ کې هغه سټوډنټان چې کوم دي مسلوک کړل، خو د پاک فوج بهترین کاروایی نه پس دغه چې کوم د فتنه الخوارج چې کوم ترهګرو هغه یې جهنم واصل کړو۔ السلام علیکم، تاسو ګورئ پښتون ډیجیټل ټیلی، زه یم شیراز احمد شیرازي. دې وخت کې زه په وانا کیډټ کالج کې په هغه بلډینګ کې موجود یم چېرته چې څلور ترهګر راغلي وو. زه به تاسو ته وښیم چې کله په ګیټ باندې دماکه وشوه، دماکې نه پس دلته کې ډېر زیات نقصانات شوي دي، چھت له پاسه چې کوم سیلنګ شوی دی هغه لاندې راپرېوتلی دی. زما کرمین تاسو ته وښیم دا مخامخ بالکل ګیټ دی، او دې ګیټ باندې چې کوم دی دماکه وشوه، دغه دماکې نه پس ترهګر چې کوم دی هغه دننه د دماکه دومره سویر د دې شدت و چې دې سره پوره د عمارت چې کوم دی هغه ته نقصان رسېدلی دی. دا کلاس روم دی، زه به غواړم چې تاسو ته د کلاس روم اندروني چې کوم مناظر دی هغه وښایم. خوش قسمتانه به ووایم چې په دغه ماښام ټایم کې په دې کلاس روم کې سټوډنټان خو نو، ولې بیا هم دې کلاس روم سره ډېر زیات نقصان رسېدلی دی، څوم چې له پاسه سیلنګ دی هغه لاندې پرېوتلی دی، او په دغه ټایم باندې په دې کلاس روم کې سټوډنټان چې کوم دي هغه موجود نه وو، خو بیا هم د دې بلډینګ ډېر زیات نقصان چې کوم دی شوی دی، دغه شانتې چې کومې شیشې دي کړکیانې دي هغه هم ماته شوي دي. دا کلاس 10A دی، که تاسو زما کیمرمین وښایي کلاس 10A د هغه د کیډټانو چې کوم جونیئر کیډټس دي د هغوی دا بلډینګ و، او دې کې هم چونکې دا ګیټ ته ډېر زیات نږدې دی نو دلته کې ډېر زیات نقصان چې کوم دی هغه شوی دی. تاسو د کلاس روم چې کوم دا حالات د کتلی شئ چې ډېر زیات نقصانات دلته کې شوي دي، سټرنګ چې کوم دی هغه لاندې راپرېوتی دی، شیشې دلته کې موجود دي، دا شان چې کوم الکتریک وایر دي هغه لاندې پراته دي، او کړکو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. تاسو ته که لاندې موږ دا مناظر وښایو، لاندې چې کوم ګراونډ دی په هغه ګراونډ کې هم شیشې پرتې دي، کوم چې د کړکو هغه سامانونه دي هغه بهر په مین ګراونډ کې هم پراته دي. ډېر سویر دا بلاسټ و، او دې بلاسټ نه پس د پرنسپل کمره، دې بلاسټ نه پس چې کوم د سټوډنټانو کلاس روم دي دغه شان دلته کې نور کومې کمرې ټول ته نقصان رسېدلی دی. خو لکیلي چونکې د ماښام ټایم و په کلاسونو کې کیډټس چې کوم دي هغه موجود نه و، که نه نو هغو ته به هم ډېر نقصان شوی و. مخکې به زه دلته کې چې کوم سټوډنټان دي، کوم چې کیډټس دي، کوم چې د دې ځای مقامي خلک دي، هغوی سره به خبرې کوو. زموږ سره اوسئ.